تاسو ګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین هغه قوم و د رب دغه کتاب خپل دستور وګرځو د ده سره تعلق ښایسته کو په دې خپل زندګي ښایسته کړله بیا هغه صحابه کرامو رب په د کائناتو کې عزت ورکو بیا هغه صحابه کرامو رب ورته د کائنات مسخر للا هغوی بیا په کائناتو کې د فتح ژوند تېرو د غلبې زندګي یې تېروله هغوی په دنیا باندې عروج تېرو هغه صحابه کرام بیا کائناتو ته ورسېدل رب ورته د کائنات تابع کړله رب ورته د کائنات مسخر للا صحابه کرامو بیا په کائناتو باندې حکمرانی کول یو صحابي فرمایي ول شپه د سفر دی یو ځای کې ځنګل کې دیو باندې شپه راځي دلته د زمرو درندګانو خطره ده یو صحابي ودرېږي اعلان کوي او د ځنګل زمرو تاسو ته پته وي نن دلته د نبي علیه صلوات و سلام د صحابو شپه ده خبردار تکلیف ورنه کوي خبردار نقصان ورونه رسوي صحابه کرام فرمایي مونږ د شپې د آرام انتظام برابر کو سلور طرف تر ځنګل زمری راځي درندگان راځي د حفاظت د پاره د پهرې د پاره ودرېږي صحابه فرمایش په سبا شولا مونږ خپل طرف تر کوچ اراده وکړله مونږ خپل طرف ته روان شو د ځنګل زمریو درندگان خپل طرف ته واپس شو د عمر فاروق رضی الله عنه دور او امیر المؤمنین اسلامی سټیټ او ریاست دا چې کله قایم شي او په خپل بنیاد مضبوط شي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلفای راشدینو اصول داو یو کافر ملک ته دعوت د اسلام ورکو دیو به قبول کو صحیح ده ورنه دویم آپشن د دیو د پاره دیو ته به وی ول تاسو ټیکس او جزیه ورکوي زمو ماته ژوند تیروي مسلمان ریاست بس تاسو رجان او مال حفاظت کوي دته هم نو تیار بیا بدریم آپشن دا وی سره د جنگ او د جهاد دلته ایران فتح شو د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه خط راغی سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه جنگي قومندانو د تر امیر المؤمنین خط راغی ورته کله چې تاسو فارغ شئ د دې علاقو نه بیا د سمندري حدودو نه اخوا کم خلک دي دیو تم د الله د دین دغه پیغام ورسوي دیو چې کله فارغ شو مجاهدین فارغ شو دیو په تیاری کې او هغه طرف ته د ورتلو کوشش یې کوو هغوی ته هم پته لګېدلې ده چې مسلمانان مجاهدین د فراغت نه وروسته په موږ حمله ورکېدونکي دي هغوی هلته د عام د رب څومره ذریعې چې وې ټولې ختمې کړلې سبا ته سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی سلمان فارسی نه تپوس کوي ورته وایي سلمانه یو طرف ته امیر المؤمنین حکم دی بل طرف ته اوبدي د پوری وتو سلاره نشدره سلمان سکو هغه ورته جواب ورکي ورته وی ساده هم دغه سمندرو رب موسی علیه السلام تلار ورللا فرعونیان غرق للا هم دغه ورو رب سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام ته ګل گلزار کړلو آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا ورته وی سکو ورته د موسی علیه السلام رب نن موجود دی په دغه سمندر به مونږ تملار راکی تخپل اسب سمندر ورا چوا مونږ در پسیو ته زمونږ جنگي مشري روایتو کې راځي دی خپل اسونه په سمندر د پاسه ور واچول دا قافله په سمندر د پاسه ارته رسوله روایتو کې نن موجود دي د دیو قافله په سمندر د اسونو سره پورې شوله لیکن د سمندر اوبو د دیو د اسونو خپې نه ویلم دی کړی محترم یو داخله کو دا د الله کتاب باندې خپل زندگی خسته کړله الله ورته ټول کائنات به مسخر کړله هغوی په کائناتو باندې حکومت کوو بیا د دنیا ورته مغلوبه و بیا